خود به می پسترگو کی لډیر درد ناراضی خود به می پستر حامدا ومصليا اما بعد زما عزیزانو نن در سره یو بل مشهوره مسله هغه شریکوم هغه مسله د تیمم متعلق ځکه بعضی ملګری په تبلیغ کې لاړ شي یا په سفر باندې لاړ شي یا د یو یخ ځای ته لاړ شي هلته اوبه استعمالول ګنجایش نه یا داسې ځای ته لاړ شي چې اوبه نه وي نو بیا هلته څه کول پکار دي د مونځ وخت راشي یا یو سړی د قرآن مجید تلاوت کول غواړي او اوبه نه وي نو هغه له څه پکار دي چې د هغه دپاره عبادت جایز شي نو د هغې زمونږ شریعت دین اسلام مونږ ته هغه طریقه هغه د تیمم مونږ ته ښودلې ده او د تیمم حکم یې مونږ ته کړی دی نو زه به نن در سره د تیمم متعلق خبرې اترې وکړم د تیمم طریقه څرنګه ده او تیمم د کوم څیز نه کیږي او د کوم څیز نه نه کیږي دا دوه خبرې به زه تاسو سره شریکې کړم اولنۍ خبره ده چې تیمم په کوم څیز تیمم طریقه هغه څرنګه ده نو عزیزانو دوه خبرې به یاد ساتئ یو د تیمم دوه فرض دي یو فرض هغه د زړه نه نیت کول دویم فرض دا چې په ځمکه باندې دوه ځله لاسونه وهل یعنی دوه ضربونه لګول دا د تیمم دوه فرض دي او دا د تیمم مکمل هغه طریقه هم ده کوي به داسې چې اول به نیت کې نیت څنګه د زړه نه به نیت کې خو د زړه نیت پته لګي چې په خوله باندې راښکاره کړي نو په خوله باندې به داسې معمولي شان د زړه کې نیت وکړي او په خوله باندې به راښکاره کړي په خوله باندې راښکاره ځکه چې دا بهتره ده نیت به څرنګه کې نو نیت دوه قسمه کېږي یو به داسې وي چې زه نیت کوم د تیمم چې زه داسې صفا شم لکه څرنګه چې زه په اودس سره صفا کېږم چې زما دپاره عبادت روا شي یو دویم داسې چې ته به داسې نیت وکړي چې زه نیت کوم د تیمم چې ما ته هغه عبادت جایز او روا شي چې کوم په اودس سره ما ته روا کېږي او جایز کېږي دا د تیمم هغه آسان نیت دی دا به نیت وکړي دویم بیا به په ځمکه باندې دوه ځله ضرب لګي یو دا چې په اول ځل به په ځمکه باندې دواړه لاسونه ووهي که خاوره ورپورې نښتي خو هغه به داسې وڅنډي که خاوره ورپورې نه لږه لږه خاورې هغه خیر دی نو په هغې باندې به پیله مکمل مخ چې کوم دی د مخ چې څومره حدود دي هغه به مکمل مسحه کوي یو بیا به دویم ځل په ځمکه باندې ضرب ولګوي لاسونه به په ځمکه باندې ووهي او په هغې باندې به دا یو ښي طرف اول مسحه کې داسې مکمل مسحه وکړي بیا به دغه رنګې ګس لاس مکمل نو دا دوه ضربه به ووهي نو یو د زړه نه نیت کول او دویم په ځمکه باندې دوه ضربه لګول دا دوه پکې فرض دي دا د تیمم اسانه مسنونه او مستحبه طریقه کوم چې زمونږ فقهای کرامو او مفتیان عظامو په خپلو کتابونو کې رانقل کړې ده دویمه خبره تیمم په کوم څیز باندې جایز دی په کوم څیز نه دی کوم څیز نه تیمم کیږي که نه کیږي نو اسانه خبره ده عزیزانو تیمم چې کوم دی هغه د ځمکې د جنس نه د ځمکې د ذات نه چې کوم شی وي په هغې باندې تیمم کیږي لکه خاوره ده لوټه دی کاڼی دی دغه رنګې غرونه دي دا پټي شو یا پوله پټۍ دا څیزونه چې کوم دي خاوره پکې وي د هغې نه تیمم جایز دی که لوټه ده خاوره ده کاڼی دی که په هغې ستا لاسونه په خاوره وي که نه نو د هغې نه تیمم جایز دی خو یو شرط پکې دا دی چې هغه ځمکه یا هغه لوټه یا هغه کاڼی هغه نجس نه وي په هغې باندې چې یو شیز متیازې نه وي کړی هغې باندې څه ګندګي صفا سوتره وي او هغې نه تیمم وکړي نو هغې نه تیمم جایز دی دویمه خبره بله در سره دا شریکوم چې بعضې خلک کوم دی هغه صادر راواخلي یا جامې راواخلي هغې د پاسه تیمم کوي نو آیا دا جایز دی که جایز نه دی نو عزیزانو هغه که چېرته په صادر یا په دې جامو باندې دومره ډېره خاوره پرته وي چې ته پې لاس مس ووې او په هغې پورې خاوره وي نو بیا تیمم جایز دی او که چېرته صفا سوتره وي خاوره ورپورې نه وي نو د هغه کپړو په هغه صادر باندې تیمم جایز نه دی نو دا مې سره تیمم متعلق اسانه خبره شریک کړله یو خبره ورته بله کوم بعضې خلک به ویم چې آیا د جومات په ځمکه باندې یا د جومات په دیوال باندې تیمم جایز دی که جایز نه دی نو عزیزانو تیمم د جومات په ځمکه باندې د جومات په دیوال باندې تیمم کول پکار نه دي چې هغه وشي ځکه دا مکروه زموږ علماو لیکلي دي دا ناخوښه خبره ده ځکه ته چې تیمم کوې نو ستا هغه ګندګي لرې کېږي نو د جومات ځمکه او د هغې دیوال هغه پاک وي نو د بې احترامۍ د وجې نه د جومات په ځمکه باندې هغه اودس یعنې تیمم هغه مه کوئ نو دا مې در سره د تیمم متعلق